السلام علیکم ناظرینو، زه موجود یم نن د پاک افغان بارډر علاقه شلتلو کې. دا خو چونکې جون دی او د اختر هم تېر شوی دی. نن د اختر 5مه ورځ ده او دلته د ګرمۍ د وجې ډېر خلک سیاحان چې هغه مقامین دي، غیر مقامین دي، پکې راغلي دي. په دې یخو ځګونو کې ښکلی موسم، ښکلې اداګانې، ښکلې اوبه انجوای کوي. تاسو به وینئ چې دې وخت کې دلته خلک ډېر زیات راغلي دي. مطلب دا دی چې هغه دلته د ښکلې څوک سیلفیان دي او داسې که زما دا کیمرامین لږ وښیي نو دا یو ابشار دی چې دلته خلک او خپل دا لږو وخت چې کوم دلته د دې ورسره دی دا تېروي. په دې وخت کې زما سره موجود دی دلته ډېر کسانو. که تاسو وګورئ نو ماشومان هم دي، دا نور هم دي او زنانه هم موجود دي. جون میاشت او د جون په میاشت کې دلته تاسو ته به په بیک ګراونډ کې چې کوم د ابشار په نظر راځي، نوجوانان بالکل سیلفیانې الي او دا لږ خپل وخت چې کوم دی هغه په کیمره کې محفوظ کوي. نو زما سره موجود دي، د دې نه تپوس کوو خپل نوم ووایه، د کوم ځای نه راغلی او څنګه انجوای کې. معیار زما محمد سعید زما نوم دی، د معیار تعلق ته افغانستان او موږ چکر ته اوس راوتي چکر دپاره. دا پېښور ملګري زموږ راغلي زموږ سره دلته کې او د دې علاقې چکر سیل دپاره موږ راغلي وو. مطلب چې معیار خو ګرمه علاقه ده، تاسو دلته راغلي په شاهي به راغوښتې، څنګه محسوسوئ؟ ډېر ښایسته، ډېر ښایسته ابشارونه دي او دغه ډېر ښایسته موسم، ډېر برابر دی او ډېر ښه دغه دی. دا ملګری د پېښور دی او دلته راغلی، څنګه محسوسوئ د ګرمۍ د موسم نه راغلی؟ زما نوم ګل سجاد الرحمن دی، پېښور نه راغلی یو، رنګ روډ مساځۍ. او پېښور کې ګرمي زیاته وه، ډېره زیاته وه. بدام دوستان دي دې نه راغلي وو معیارو ته او به دې دې خوا چکر نه راوځي. معیارو نه بیا دلته راغلی شاهي نن خو به دلته ښه انجوای کړي. ښه مزېدار ډېر یخ موسم دی او هر چا له خدای پاک اوس توفیق ورکړي چې راشي دا علاقه مو ګوري. ښایسته علاقه ده، ښکلې ځای دی او یخ موسم دی، ګرمي پکې نشته دی، نه ماشي موچی شته، ښایسته علاقه ده. ته څه وایې؟ ستا څه خیال دی؟ تا خو وجدان بالکل لوند کړی دی، ډېرې سیلفیانې دې ویستلې، نو ته څه وایې؟ زموږ خو یاره بس ماشاءالله بس دغه اوبو دغه ابشار دپاره موږ ډېر ارمان و او دغه همدې ارمان هم دا دی پوره شو، همدغه راغلي چې یاره موږ د ابشار وینو دا وینو. او خو زموږ علاقې خو داسې ګرمي ده چې بالکل داسې کو چې دلته رالو مې لا د قدرت نظارې مو کتې او ماشاءالله داسې ابشار دی. د دې سره سره ځنګلات او دا ځنګلات او دا شینکې دا هر څه دا هم څه وکتل. نو بس موږ خو خپل هغه پېښور هېر شو. موږ خو وایي چې بس لکه پېښور کې به څومره ګرمي وه؟ پېښور کې خو ډېره زیاته ګرمي وه. پېښور کې خو داسې وه چې بس بالکل هېڅ هم کار نه کوي. او دلته خو موږ د ترو زامن هم دلته مې شپه وکړله، نه هم پکې لګولې نه هم دغه لګولې او ورسره را کمبل هم راوړې وې او کمبل هم ورسره اچولې وې. هغې کې هم موږ بس ماشاءالله ډېر ښایسته زبردست موسم و، یعنې ډېر ښه ښکلی په طریقه مو انجوای کړو، ډېر مزېدار. جی بالکل ناظرینو، تاسو واورېدله چې دا کوم ملګري ما تاسو مخکې دا وویل چې یاره دلته لوکل هم راغلي دي سیاحان او نان لوکل چې کوم دي غیر مقامي چې هغه د دې نه بهر دي، د پېښور دي، د معیارو دي، د نور علاقو دي، هغه هم دلته ډېر زیات راغلي. څوک په مختلف ځایونو کې، څوک په ځنګلو کې بالکل دا وخت تېروي او څوک ابشار ته راغلي. ابشار په دې وخت کې دی کېږي. نو تاسو هم راشئ وګورئ. دا د شلتلو مقام دی، پاک افغان بارډر د برول علاقه ده. بالکل په شاهي باندې لوړ دیره مو ته راتلی شئ، په اپر دیره مو ته راتلی شئ او راشئ انجوای کړئ.